أحبتي الكرام، ومن شبان العقيدة السلفية الذين شمروا عن ساعد الجد والاجتهاد للدعوة إلى العقيدة السلفية السمحة فضيلة الشيخ الفاضل عبيد الله مدني، نرجو من سماحته أن يزودنا بكلماته الذهبية، فليتفضل على فائق الشكر والامتنان. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال عز من قائل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. د دین اسلام ډیرو زیاتو ګرانو ورونو، زما صحت ټیک نه دی چې بیان وکمه. صرف زه دلته د خپل یو علاج په خاطر باندې راغلی وم. هغه دا چې په بدن کې بیمارتیا وه، یو دینی مجلس کې به شرکت وکړو، ډیر علماء کرامو سره به زمونږ ملاقات وشي، او په سر کې سماحة الوالد شیخ عبدالعزیز حفظه الله تعالی علیه چې د هغې سره زمونږ ملاقات وشي، زمونږ دا روحاني او بدني تکلیف به لږ لرې شي. نو د دې بیمارتیا د وجې نه زه نشم کولی چې بیان وکمه، خو خیر یو څو ګیلې به تاسو ته وکمه. ګیلې روغ سړی هم شي کولی او بیمار سړی هم شي کولی. هغه دا دی د دې آیات متعلقه خبرې ته ښه متوجه شئ، ځکه زما خبره ډېره زیاته لنډه ده، ټیم هم ډېر زیات کم دی. موږ او تاسې ټوله دا دعوه کوو چې مسلمانان یو، مؤمنان یو، خو په دې آیات کې الله جل جلاله زموږ او ستاسې د ایمان او د اسلام دپاره درې شرطه لګولي دي. که دا درې شرطه په یو انسان کې موجود یي، مسلمان مؤمن کې دا درې شرطه یي، دا مؤمن به واقعي مؤمن وي. او که په دې درې شرطونو کې یو شرط په مسلمان او په مؤمن کې نه، نو دا سړی د ګوره دعوه د ایمان او د اسلام نه کوي، ځکه دا قاعده مسلمه ده چې په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي. هغه درې شرطونه دا دي. الله جل جلاله فرمایي: فلا وربک لا یؤمنون. خبره داسې نه ده لکه د دې خلکو چې کوم ګمان دی او کوم خیال دی، دعوی د ایمان کوي، دعوی د اسلام کوي او ځان د جنت ټیکدار ګڼي. لا یؤمنون. ګوره دا خلک مؤمنان نه دي حتی یحکموک فیما شجر بینهم. اولنی شرط دا دی چې ای رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خلک تا فیصله کن او په تا باندې فیصله ونه کي، نو دا خلک مؤمنان نه دي. دویم شرط: ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. دا په تا باندې چې کله فیصله کوي، دا فیصله به د زړه نه کوي، د زړه د بره، د بدن د بره به دا فیصله نه کوي. د دې خبرې مطلب دا دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په تا فیصله نه کوم، په دې زړه کې ستا په فیصلې باندې خوشحاله نیم، خو چونکې د دې خلکو لحاظ دی، د دې خلکو مخ مې وکړه، د دې جرګې مخ مې وکړه، د دې سپین ږیرو مخ مې وکړه، نه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. بالکل به په زړه کې ستا په فیصله باندې هیڅ قسم له خفګان نه وي. دریم شرط: ویسلموا تسلیما. د دې دا بدن به هم تا ته بالکل منقادي تسلیمي. یو د دې آیات نه دا راووتله، موږ او تاسې به المؤمنان جوړیږو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به فیصله کوو. دویم د هغې فیصله باندې به زموږ زړه خوشحاله. دریم د هغې په فیصله باندې به زموږ او ستاسې بدن خوشحاله. نو که دا درې شرطه په یو چا کې وي، دقه سړی د ځان ته مسلمان ووایي، دا د ځان ته مؤمن ووایي. که دا درې شرطه پکې نه وي چې په رسول الله فیصله نه کوي، یا پې فیصله کوي خو په زړه کې پې خوشحاله نه، یا پې فیصله کوي خو دا بدن یې د هغې فیصلې ته منقاد او تسلیم نه، نو دا سړی هسې دعوه د ایمان او د اسلام کوي، خو په حقیقت کې ګورئ دا سړی مسلمان او مؤمن نه دی. مسلمانانو ورونو لږ متوجه شئ. ګورئ دا خبره ډیره زیاته یوه خطرناکه خبره ده. د دې آیات نه دا معلومه شوله چې په نبی صلی الله علیه وسلم، زما دې خبرې ته متوجه شئ، ګورئ ښه خبرې ته متوجه شئ. په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان پکار دی، خو ایمان مطلق پکار دی، ایمان مقید دا نه دی پکار. زه تاسې لنډ د عوام
د دې مطلق او د دې مقید په تعبیر باندې پوه کما مسلمانانو ورونو په نبی صلی الله علیه وسلم چې ستا ایمان دی دا ایمان به د مطلقي د مطلق معنی دا ده د نبی صلی الله علیه وسلم خبرو مخې ته به بارډري پاټکونه نه جوړی چې د پلاني بارډر نه د پلاني پاټک نه او د پلاني رای نه د پلاني د خواهش نه د پلاني د مذهب نه د پلاني د رواج نه دا خبره ما ته راپاس شوله او راتېره شوله زه به یې منم او که د دې نه پاس نه شوله زه یې منم نه دقې ته ایمان مطلق ویلی کېږي خو زمونږ او ستاسې دا ایمانونه مقید دي دلته پکې بارډر یې لګولي رسول الله خبره دې منم که زما رای ومنله زما فکر ومنله زما مذهب ومنله زما پالټۍ ومنله زما رواج ومنله زما عقل ومنله ای مسلمان ورونه ته د رسول الله متبع نه ته په حقیقت کې د خپل عقل او د خپل پالټۍ او د خپل رواج او د خپل خواهش متبعۍ ته د رسول الله متبع نه زه تاسې له یو عوامي مثال درکمه د زما مثال ته ښه متوجه شئ اوس تاسې راشئ بیا په دې واقع او په دې نفس الامر کې زما دا خبره تطبیق کوي خبره تاله کوم چې ګوره متوجه وئ ښه دې زما خبرې ته متوجه شي مسلمانانو ورونو نبی صلی الله علیه وسلم ناست دی ژوندی دی نه متوجه نه وئ ګورئ ښه متوجه شئ نبی صلی الله علیه وسلم ناست دی ژوندی دی یو سړی وله راغی چې رسول الله ایمان د باندې بیا ستاسې نه ګورئ دې کې فتوا غواړم دې حضر باندې ټول علما یې وایي رسول الله ایمان د باندې راوړم خبرې دې منم بشرطین په څنګ کې ابوبکر دی هغه خبرې دې منمه چې د ابوبکر منلې وي ګوره که د دې یوه خبره منلې نه وه زه دې خبره نه منمه ماله د دې سړي په باره کې جواب راکوي دا سړی مؤمن په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی که نه جواب دا دی کله وحاشا ځکه د رسول الله په ایمان کې قید ولګو هغه خبرې دې منم چې ابوبکر منلي که ابوبکر دې یوه خبره ونه منله زه یې دله نه منم نو اوس راشئ مسلمانانو تاسې به دا ګمان وکئ چې ګیندې دا عبارت دې سړي د ځانه جوړ که خو نه صفحه یم درته درښیمه شرح العقیدة الطحاویه کې زما په نسخه کې دا کوم چې د احیاء التراث الاسلامي نسخه ده پوره 200 صفحه ده دې خبرې ته ښه متوجه شي هغه د لا اله الا الله وضاحت کوي ډېر ښایسته یوه شرح یې کلې ده زه د دې د عبارت په باره کې حیران یم چې دا په دې زمانه کې په سرو زرو باندې ولیکلی شي او دا خبره یو واقعي نفس الامري خبره یې کلې ده د دې لا اله الا الله وضاحت کوي په لا اله الا الله کې ویلي دي وی فيها توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى إلا بهما په دې لا اله الا الله کې ګورې دوه توحید دي هېڅ کله انسان د الله د عذاب نه نشي خلاصېدلی الا بهما چې دغه دواړه توحیدونه پکې اولنې توحید المرسل دویم توحید متابعة الرسول یو به د مرسل یووالی مني چې هغه الله دی یوازې د الله عبادت به کې و توحید متابعة الرسول په دې کې دا عبارت ویلی وی فلا یوقف فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعزمه فإن أذن له قبله وإلا رده دویم چې مان وکي چې ګیندې دا عبارت دې سړي د ځانه جوړ که خو نه صفحه یم درته درښیمه شرح العقیدة الطحاویه کې زما په نسخه کې دا کوم چې د احیاء التراث الاسلامي نسخه ده پوره 200 صفحه ده دې خبرې ته ښه متوجه شي هغه د لا اله الا الله وضاحت کوي ډېر ښایسته یوه شرح یې کلې ده زه د دې د عبارت په باره کې حیران یم چې دا په دې زمانه کې په سرو زرو باندې ولیکلی شي او دا خبره یو واقعي نفس الامري خبره یې کلې ده د دې لا اله الا الله وضاحت کوي په لا اله الا الله کې ویلي دي وی فيها توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله تعالى إلا بهما په دې لا اله الا الله کې ګورې دوه توحید دي هېڅ کله انسان د الله د عذاب نه نشي خلاصېدلی الا بهما چې دغه دواړه توحیدونه پکې اولنې توحید المرسل دویم توحید متابعة الرسول یو به د مرسل یووالی مني چې هغه الله دی یوازې د الله عبادت به کې و توحید متابعة الرسول په دې کې دا عبارت ویلی وی فلا یوقف فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا يوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعزمه فإن أذن له قبله وإلا رده دویم چې دی توحید المرسل توحید متابعة الرسول څنګه وایه
فلا نحاکم الی غیره په بل چا به فیصله نه کوو ولا نرضى بحکم غیره لکه مخکې استاد محترم د دې خبرې پوره وضاحت وکړه د بل چا په فیصله به راضي کیږو نه ناشنا خبره دا کوي ولا نوقف تنفيذ امره وتصديق خبره من به د رسول الله امر نافذول نه موقوف کو نه به ودرو او تصدیق د خبر به نه موقوف کو تنفيذ امره دا په احکامو کې راځي او تصدیق خبره دا په اعتقاداتو کې راځي نو که په احکامو کې د رسول الله خبره موږ لراله په عقایدو کې د رسول الله خبره موږ لراله دا به هیڅکله موږ نه موقوف کوو على عرضه على قول شیخه و امامه توري رسول الله دا خبره دې زه نه منم دا امر دې زه نه منم دا نهي دې زه نه منم زه یو کردې پیش کوم على قول شیخه و امامه و ذوي مذهبه و طائفته زه د خپل مذهب والا ته خپل امام ته خپل شیخ ته خپل بزرگ ته خپل ډلې ته خپل پالټۍ ته ومن يعظمه او هغه څوک چې دی غټ ګڼي نو که چېرته هغوی ورته اجازه وکړي چې او دا خبره قابل د منلې ده نو به یې مني او که هغوی ورته اجازه ونه کړي چې دا خبره قابل د منلې نه ده نو به یې نه مني نو راسئ مسلمانانو ورونو موږ د رسول الله په خبره کې دقه کار کوو خپل شیخ ته خپل امام ته خپل پیر ته خپل بزرګ ته خپل پالټۍ ته خپل سیاست ته خپل وجد ته خپل ذوق ته خپل آرا ته خپل افکارو ته خپل رواجونو ته د رسول الله خبره پیش کوو که د هغو په اډرو نه پاس شوله موږ یې منو او که دا شرطونه پکې نه وي نو بیا یې موږ نه منو نو دغه سړي ته ګورئ مؤمن په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نه ویلی کېږي دا انسانان دي په دې خپله خبره کې سوچ و فکر وکړي موږ بل هیڅ کار نه کوو دقه کار کوو بس د رسول الله خبره منو په سر او سترګو باندې آمنا وسلمنا نو نومونو ته م ګوره څوک وایي دا وابي دی څوک وایي بې مذهبه دی څوک وایي دین نه مني څوک وایي قرآن نه مني څوک وایي تراویح نه مني څوک وایي روژې نه مني مسلمانانو ورونو سوچ و فکر وکئ زمونږ منهج زمونږ منشور صرف دغه دی د رسول الله خبره موږ ته رارسېدل فعلى الرأس والعين هېڅکله د رسول الله خبره په یوه تله باندې نه تلو چې د هغه تلو باډرونه موږ ته پاس شي نو موږ یې منو که نه منو داسې ایمان پکار دی مسلمانانو ورونو د دې ډېر امثال دي خو یو درته وایم نبي صلی الله علیه وسلم مسجد کې بیان کو ناڅاپه نبی علیه الصلاة والسلام ویله ایها الناس اجلسو کښېنئ خبرې ته په دې کې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه جماعت ته راننوځي نمایي بدن یې په جماعت کې دی نمایي د جماعت نه بهر دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم دا خبره یې واورېدله دستي چې دی هغه کښېناستی نو که دغه شان له ایمان زمونږ او ستاسې ګورې په نبي صلی الله علیه وسلم باندې نه وي ګورې دا ایمان بې ایمان نه دی نو مسلمانانو ورونو د خلکو د ابترا نه د بهتان نه د تهمتونو نه هېڅکله مه یېرېږئ موږ خالي د نبي صلی الله علیه وسلم په یو څو احادیثو باندې عمل کوو نو زمونږ دا نومونه دي څوک وایي یهود دي څوک وایي نسوارا دي څوک وایي بې مذهبه دي څوک وایي وابیان دي نومونه د دې خلکو کار دی چې څه نوم په موږ باندې ږدي خو موږ د قرآن او د سنت متبعین یو او دا نومونه په موږ باندې چا کېښود دا یوه خبره درته کومه دا زما نه واورئ ای مسلمانانو ورونو د دې احادیثو ډېر زیات کتابونه دي خو اصح الکتب بعد کتاب الله دا صحیح البخاري ده د امام بخاري د دې احادیثو ډېر غټ خدمت کړی دی ځکه اوس د دې اوس زمانې د اهل بدعو او د دین د دشمنانو ډېره غټه دشمني ده کنه که دا خبره زه تاسو ته وضاحت کومه ګوره دا مسلې نه دي که د قرأت خلف الامام حدیث یې راوړی دی یا یې د رپولیدینو حدیث راوړی د دې د وجې نه د امام نه دا د احادیثو خادم دی د صحیح احادیثو خدمت یې کړی د دې د وجې نه اوس علما کرام ناست دي ګوره په صحیح البخاري کې دا حدیث دی لا صلاة لمن لم يقرأ الا بفاتحة الكتاب وان كنت وراء الامام دا پکې نشته دا په سننو کې دی او سره د هغې نه دشمني د بخاري سره ډېره زیاتې ده دا الفاظ په سننو کې راغلی دی په ابو داود کې سره دغه کې صحیح البخاري کې نشته دی دارنګې ګوره دا خبره واورئ په صحیح البخاري کې حدیث د عبدالله ابن عمر دی په اثبات د رپولیدینو کې هېڅکله تعرض حدیث د عبدالله ابن مسعود ته نه دی کړی امام ابو داود امام ترمذي د حدیث د عبدالله ابن مسعود ته تعرض هم کړی په هغې باندې رد کړی دی چې دا حدیث ثابت نه دی خو سره د دې نه د امام بخاري د احادیثو خدمت کړی دی د دین اسلام خدمت یې کړی د دې څخه د ټولې دنیا د اهل بدعو دا دشمني ده په دې زمانه کې دا واورئ ګورئ شعار د اهل بدعو دا دی چې دا به دشمني کوي د امام بخاري سره شعار د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو د متبعین الرسول دا دی چې دا به د امام بخاري سره مینه کوي او بله خبره ګورئ دا واورئ زه تاسو ته ما ویل چې یو څو ګیلې کومه هغه ګیله زما غټه دا ده دا بخاري ښه خبرې ته غوږ کېدوئ دا چا راواغېستله دې خبرې ته ښه متوجه شئ دا خبره تاسې زما نه واورئ بیا یې د علما کرامو ته وکئ دا چا راواغېستله په منهج کې یې داخل کړله علمای دیوبند
صحیح البخاري راواغستله په منهج کې داخل کړله هغه چاته علم نه وي چې بخاري ویلی نه هغه چاله پټکې نه تړي چې بخاري ویلی نه بهترین علم شیخ الحدیث په هغې پسې ورسوله بهترین ټیم یې وله ورکه او هغه چاته بالکل علم نه وي چې صحیح البخاري نه ویلي بل دا دی په دې سر یې وله ولیکل اصح الکتب بعد کتاب الله دا چا چې په محشي لیکلي ده دې وله په مقدمه کې لیکلي وایي اتفق العلماء على وجوب العمل باحاديث الصحيحين ښه په منهج کې دې داخل کړله هغه سړي ته علم نه وی چې بخاري نه ویلي هغه چاله پټکی نه تړی چې بخاري نه ویلي بهترین شیخ الحدیث دی وله پیدا که ډېر غټ ټیم دی وله ورکه او تلاوتونه یې کې او مبارک وې پلانې پې طلب کې دمونه پې کې تعویضونه پې کې ما صرف د په دې ارڅ باندې مسلمان کافر نه شولې او ما صرف د هغې په احادیثو باندې عمل وکړه نو زه کافر شولم نو ګوره په منهج کې تا داخل کړله ته بالکل هغه سړي ته عالم نه وې چې دا بخاري ویلی نه ما پې صرف عمل وکړه زه ستاسې د ټولو نه ګوره یوه فتوا غواړم د دې علماو نه تاسو تپوس وکئ وی یو سړی دی دا بخاري راواغستله ښه دې خبرې ته متوجه شئ په نالۍ کې یې وارتله چیرې کړله د پاسه پې وګرځېد بخاري پرېږدوه مشکات یې راواغستېد چیرې یې که د پاسه پې وګرځېد په نالۍ کې یې وارته دې سړي ته څه وی دا ټول علما یې دیوبند په دې باندې فتوا کوي چې دا سړی کافر دی خیر چې وایي دا دې کافر که بل طرف ته یو سړی راغی په دغه احادیثو باندې عمل وکړه دا څه دی دا هم کافر دی ای مسلمانه وروره ستا په دې سر کې عقل شته که نشته یا دا کافر که یا هغه کافر که چې څوک یې توهین کوي هغه هم کافر کوي او چې څوک پې عمل کوي هغه هم کافر کوي ګوره دا خبره زما د هغه چا نه ده موږ هېڅکله د حنفیانو مخالف نه وو حنفیان شئ خو صحیح داسې حنفیان شئ چې هغه خپل مذهب تابع شئ د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث حنفي مه جوړوئ او بل دا د حنفیان شئ خو لیکن د دې نورو مسلمانانو توهین مه کوئ په خپله دا خبره تاسې کوئ په دې خپلې خولې باندې چې څلور مذهبونه حق دي بیا چې رب الولیدان وکړي دا وابي دی دا زندیق دی دا کافر دی په جومات کې یې مه پرېږدئ په چپړو یې وی نو هلته هلته ورته حق وی او هلته ورسه دا معامله کوي ستا په دې خبرې کې څونه تعارض دی په دې خپله خولې باندې وی چې څلور مذهبونه حق او بېلته د دې حق دونه خلاف کې دونه عناد کې دونه ورسه دشمني کې دونه د دې خبرې سره ضد کې نو یا ورته حق مه ویوه او یا که ورته حق وی نو بیا دې حق ته د حق په جامه کې تسلیم شه زمونږ منهج دا دی حاصل د خبرې موږ د قرآن او د سنت متبعین یو او ټول نظرونه موږ په قرآن او سنت باندې تلو قرآن او سنت هېڅکله د چا په خواهش باندې د چا په افکارو باندې نه تلو دقه زموږ منهج دی نو زموږ په نومونو په موږ باندې باران دی چې مختلفه نومونه په موږ باندې ایښودلی کېږي خو موږ ګورئ د قرآن او د سنت متبعین یو موږ د بل هیچا متبعین یو که د بل سړي خبره منو په قرآن او سنت باندې به تلو قرآن او سنت په هیچا باندې موږ نه تلو ځکه لباټرۍ له چې خلک یې نه وړي هغه یې نه وړي چې هغې کې جراثیمي دا صفا خبره ده من بین پرسین ودم لبنا خالصا صائغا للشاربین دا صفا وحده دا الله د طرف نه ده نازل شوې ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق باندې نازل دی د دې خبره هېڅکله په دې کې جراثیم نشته په دې کې ذعب نشته په دې کې د ځانه خبره نشته د دې خبره چاله مه وړئ په چا باندې مه تلئ چې په کوم ځای کې د رسول الله خبره تاسو ته راورسېدله فعلى الراس والعين دا به ایماني او د دې نه علاوه به ګوره ایمان نه وي هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين